بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم شاه حسین ہوتی د پختونخوا ریډیو 92.6 مردان لپاره رپورٹ جوړو. د اختر لومبنۍ ورځ د اختر مونځ په مرکزی عیدګاه مردان کې شوی دی. خلکو پکې ډیر په ګڼ تعداد سره شرکت وکړو. د مونځ نه پس امام صاحب چې نو خطبه ووي او بیا د هغې نه پس چې نو خلک یو بل سره میلو شو او د اختر مبارکي وکړو. د هغې نه پس چې دی نو موږ وکتل په مردان کې د مختلفو محکمو سرکاری ملازمین چې کوم دي هغې لګیا دي او خپلې سرویسز او خپلې ډیوټۍ ترسره کوي د عوامو د خوشحالۍ دپاره او عوام ځان سره انګیج ساتي. د هغې د امن و امان په اړه باندې هغې خپلې ډیوټۍ کوي او همدغه ملازمین چې دي یا د محکمو اهلکار چې دي هغې د اختر د خپلو خوشحالو قربانۍ ورکوي او د عوامو د خوشحالېدو کوشش کوي چې د هغې حفاظت وکړي او هغې د اختر دا ورځ په خیر خیریت سره تیره کړي. په دې محکمو کې د 11-22 محکمې شاملې دي. په د WSSM محکمه شامله ده، ورسره د پولیس محکمه شامله ده، د ټریفک پولیس چې دی نو هغې لګیا دي ډیوټۍ کوي او دغه شانتې د پختونخوا ریډیو 92.6 کومه انتظامیه چې ده د مردان هغې راغلي دي او د خپلو ناظرینو د اختر د خوشحالېدو دپاره چې نو خپل نشریاتو آغاز کړی دی، روان دی. ټرانسمیشن تر ناوخته پورې به روان وي. همدغه شانتې د پاک فوج چې کم ځوانان دي هغې په سرحدونو باندې ولاړ دي او خپلې ډیوټۍ ترسره کوي. نو موږ به چې نو په دې اړه باندې زو اهلکارو سره د هغې مشرانو سره به خبرې کوو او تاسو سره به د هغې خیالات چې نو شریک کوو. د پختونخوا ریډیو مردان چې کوم نشریات دي د اختر حوالې سره هغه خصوصي نشریات ورکوي 3 ورځې. هغې کې میراتان زموږ چې کوم پروګرامونه دي سهار نه شروع شوي او دا به د شپې تر ناوخته پورې جاري. زموږ ټول چې کوم پریزنټران دي هغې په نمبر راځي او دلته دا ډیوټي کوي. موږ په دې باندې په دې د اختر په ورځ باندې موږ راغلي وو. زموږ خپل کورونه هم شته، زموږ بچي هم شته، زموږ رشته داران هم شته، خو موږ باندې دا ډیوټي بوج نه ده ځکه چې دا موږ د یو شوق نه یو دغه نه کوو او چې کوم د پختونخوا ریډیو اوریدونکي دي چې هغې ته موږ معیاري پروګرامونه ورکو، د هغوی د خوښې پروګرامونه ورکو او دغه شانتې دا سلسله به انشاءالله دوامداره وي. ځکه چې په هر ځای کې اختر هغه اختر کوم ځای کې چې رونه خویندې رایوځي او زمونږ د دې ځای مثال زمونږ د کور دی. نو کله چې مونږ دا رونه خویندې رایوځي شو او مونږ د اختر پروګرام کوو نو هغه پروګرام زمونږ دپاره د خوشحالۍ پروګرام وي او هغه خپلې خوشحالۍ مونږ د خپلو ګرانو اورېدونکو سره نمانځو په شریکه باندې. کوم چې زمونږ د FM حواله ده، کومه چې زمونږ 92.6 ریډیو پختونخوا دی، د هغې په هغه باندې دا مونږ چرته چې زمونږ غږ رسي مونږ خلک اوري، هغې سره مونږ د خپلې خوشحالۍ شریکوو چې هغې مونږ سره د ټلیفون په لیکه راشي، مونږ سره خپلې خوشحالۍ شریکې کړي او دغه شان چې دا رونه خویندې کیني د اختر دا خوشحالۍ یو بل سره ومانځي. په دې باندې اختر خوشحالۍ یو په دوه کېږي. ټولو نه اول خو زمونږ چې څومره اورېدونکي کتونکي دي د فیسبوک په پاڼه باندې چې موږ څوک ګوري یا زموږ ریډیو باندې موږ څوک ګوري هغوی ټولو ته د اختر مبارکي ورکوو او دې سره به زه دا خبر وکړم چې زموږ پختونخوا ریډیو مردان سټاف پریزنټرز چې څومره هم زموږ ریپورټرز دي هغوی نن د اختر په لومبۍ ورځ باندې خپله ډیوټي ته راغلي دي او د هغې مقصد دا دی چې موږ خپل اورېدونکو سره په رابطه کې شو او هغوی ته ښه پروګرامونه پیش کړو. نو دې حوالې سره هم نن زموږ د ټرانسمیشن چې کوم آغاز یې سهار وختي د تلاوت کلام پاک نه شو هغې نه پس مختلف پریزنټرز راځي هغوی خپل میراتھن ټرانسمیشن کې حساب کوي. نن زموږ د 3 ورځې د اختر لومبۍ 2 او 3 ورځ چې ده دا به بنیادي طور میراتھن ټرانسمیشن زیات وي او دې کې به موږ کوشش کوو چې زیات نه زیات پریزنټر خپل اورېدونکو سره خبرې اترې وکړي، پای خبرو اترو کې دوی ته داسې میسیجز ورکړي، داسې خبرې وکړي چې هغه د عوامو د فلاح او د بهبود دپاره. او د اختر په 3 ورځ باندې به مشاعرې انعقاد کړی دی. په هغې کې به زموږ د مردان او ګیر چاپېره چې کوم شاعران دي به شرکت کوي. نو دې حوالې سره زه د خپل سټاف او د پریزنټرانو ډېر شکریا ادا کوم چې ما سره د کې ډېر زیات تعاون کړی دی او ډېر محنت سره او د خپل قیمتي وخت چې دی سټیشن ته ورکوي او زموږ اورېدونکو ته پروګرامونه وړاندې کوي.